فوجي دی او بل طالب دی. تو زموری میتا و خواهیم چه تو چه زموری دو. طول اول کورگورا داو کو چه هرگز داونی آیو چه توپاک پی روخلم طالب بدی به حکم دا چه هرگز ونی آیو که کمزور آیو که زوروار دی. اما مقصد نه چه تو سو کمزوری یا زوروار دی. دا کور دی دخ فوجی آی 80% بجٹ می پا والله چه اندغلت سینده خیران لا خو سرونه نشي سوتلی. دا دغ کور دی چې په بادې زون ونه راو او نه ویر کې مړه کو نه رشتې جوړې کو. دلته تاسو اوس کم یو کور دی چې ته به څه کوې؟ ته به په دغه خوړ کې دغسې کښېنې جړو به کوې او دا یوه خبره به کوې چې کرنیل صاحب ورته محترم یې میلمه یې چې کوار یې په مودي خو څوکیدار یې داسې څوکیدار یې لکه څنګه دغه مارکیټ لا زه شپې څوکیدار نسم هو به همداسې څوکیدار یې. دغه لا بیا زه 100 زره ورکوم ته والا چې 100 لکه روپۍ لولې وړې او 100 لکه یې دغو نخترو نه او دغو ګردو نه مردوړې وړې ته داسې څوکیدار یې چې لوکا به سوتې عزت ته په ما حق دی. زه په ګډو وډو الفاظو کې نه یودم خو داسې به په دغه خوړ کې تاسو احتجاج کوو تش پې جوړو تش پې کېنو ډېر بېر وځو او زوی له بې رسو دا یې تاسو کوئ. د کرنیل کور مې ته پکې وخلو ګوره طالب چې څوک ته ولې ته طالب یودم دغه طالب ته زه یوه خبره کوم صحیح کوئ مثلا نشته خیر دی. دغه طالب ته زه یوه خبره کوم ته یې دغه پښتنې بچه یې په والله بالله چې دغه په سر باندې 33 ارب د امریکې ډالر روغلل په اسټرالیا کې جزیرې پیدا شوې. دا اوس آرمي چیف چې ریټایر شو بهر لړو دنیا پیسې یوړې وایي مو د غریب طالب اوس هم په د پوست سر کې خوشکا روټۍ خوري. ظالمه په ځان مې سپوی کا په اسلام آباد کې ته پلاټونه وغوړه دا خو تو ټول پاکستان مې ته ریسور کړی دی. ته په دغه ځنګل کې څه کوې؟ دا فوجي په والله که د ملک وسوتي دغه خو ته امریکا وواله دغه خو په ټوله دنیا کې وې ته پاکستان نه مخه کړي یرو. نو دغله مې ګزارش دا دی چې مو ورور دی دلته به دغه ویل ما اورېدلی وو چې میدان له یې طالب راوستری په یو اګریمنټ باندې چې دا دلته ورونی نه کوي. اوس زه خبر شوم چې بله ورځ پولیس مړ کړی دی او په چیک پوسټ یې ډز کړی دی. زه اوس په دا حیران یم چې دا ډز چا کړی دی؟ تا خو وایي چې په معاهده راغلي ریل ته کېنولي دي. زه داسې خبر وم چې دلته یو څه خلکو رایه و چې روله چې خیر دی موږ به څه نه یایو خو رایه خبره دروغ وه نن ټول قوم دلته ناست دی. نو هغو ته هم دا ګزارش دی چې دا تورسارې په والله بالله چې په دغه رینګ روډ باندې ټوله یې بورکېنه ښځه ویایي چې ماما دوړر کړه نشته چې ګوره د سړي نه یې مال سي د سړي د خپو نه ځمکه ورکېږي چې سترګې اوښ کتلی وي چې په پرېدې ژبه کې په رینګ روډ سوال څله کېږي. لکه سم ده چې دغو فوجیانو په موږ باندې په زور وکړل او ښځې یې موږ سوال ته جوړې کړلې. زه اوس هغه ورځ بیا وینم چې وینه تالې شي زه ډورېږم او کېدای شي رموم اخري خبرې شي خو دا نه که یو مشر ویجني او که 100 ویجني ګوره دا لوکا یې تو او په جمهوري طریقه په احتجاج به بچوي. نو سوال دا دی چې دا ښځې نوره ما ترسره کېږي که یې طالب د وجې وي او که د سرکار د وجې وي او که د ما د وجې وي چې دلته امن جوړ شي. او اخري خبره دا کوم د کرنیل صاحب ته ورته که زه لوړلم او میلاو شو هلته مې ته یې همدا خبره نشته دی خو دغو مزاج و فطرت د فرغانیت دی. ټول اول ته څه یایي ټول اول ته یایي چې شپږ کسونه راننوځو شپږ چې ننوځې په جوبونو رې تلاشیم کسي په خبره مې ماسک کې پرېښوه په اختر کې د نیوکو تورونه وو. زه مرتلم ځان سم یې ډېرې بې واسې نه وخندل چې د پېښور یو سمارټ